چې په اسلام کې زمونږ او ستاسو د مسلمانانو د مؤمنانو په تاریخ کې زمونږ او ستاسو په مشرانو کې څومره غیرتمن خلک تیر دي. لږ تر خبر شئ چې دا څومره وفادار خلک تیر دي او دا څومره په الله او په رسول باندې مین او قربان خلک تیر دي چې لږ دغه خپل هیسټري نه او لږ تاریخ نه هم خبر شي. دا یاد لرئ غزوه موتا دا داسې غزوه وه چې په دې کې صحابه کرامو مبارکانو تعداد وو 3,000 او دا غزوه او دا معرکه او دا جنگ او جهاد دا شوایو د قیصر روم د شام او د اردن د اغي سلطنت سره او د اغي اهل کتاب عیسایانو سره رومیانو سره دا غزوه شوی وا. او تاسو ته پته ده چې په دې کې مد مقابل کافران سو 2 لکه. تاسو او مونږ څومره باندې جوړو که تاسو 2 لک کسان تقسیم کړئ په 3,000 باندې شپږ کسان د یو کس په سر باندې راځي. خو نه بانشتا نه په کور کې څه کار شتا نه حضور علیه الصلاۃ والسلام په دربار کې چا څه عذر پیش کړي چې جی ارزما دا عذر دی کور کې هم ډیر بیماران دي. قسم دی صحابه کرام په غزوه ته داسې خوشاله ده لګا ما او تا چې څنګه واده ته خوشاله وو. ځکه د ازما اوسه لګ ډیر خوښ دی سړی چې 2 مکړی وای او 3 مکړی وای او 4 مکړی وای داسې بدوی جهاد ته خوشاله ده. اچھا عذر معذرت نه پیش کړای چې یا رسول الله مبارکا 3,000 کسان ته لګي او مد مقابل 2 لک فوج دی 1 لک کسان دا د قیصر روم د شام د اردن عیسایان 1 لک کسان دا د هغویو او 1 لک کسان د عربو چې کوم قبایل دي قبایل دا قبیلی دی مختلف 1 لک کسان اغوین ولراله 2 لک کسانو په خلاف باندې 3,000 کسان زی او قسم دی چې په خندا باندې زی. شپږ کسان د یو سړی په سر باندې په دغه غزوه کې راځي. دا د غزوه بدر د تعداد نه زیات تعداد دی، د احد نه، د خندق نه، د بنو قریظه نه، د خیبر نه، د غزوه حنین نه، د تبوک نه، د فتح مکې نه، د ټولو نه کم تعداد د صحابه او د ټولو نه زیات تعداد د کافرانو دی. دا غزوه دا په 8 کال د هجرت باندې دا د اسمان سترګو په ځمکه باندې لیدلې ده او اسمان او فرشتو داغه نظاره او دیدار کړی دی او د صحابه غیرت یا قتل دی، د صحابه جذبه یا قتل دا، د صحابه مینه یا قتل دا، د صحابه الله او د رسول صلی الله علیه وسلم سره نن اسمان وفا ولیدا او زیام چې زمکه لبا یا شاباشی ورکړی چې افرین شپتا باندې چې پتا کې داسې بهادران امتیان د پیغمبر علیه السلام زندگی او ژوند کا.